چې چرته زمونږ په قدم د استقامت کې لغزش واقع نشي، نو دوی په دغه حالت د اضطراب کې په ډېر انکسارۍ او زارۍ سره سر په سجده الله ته کېښود او دعای په بارگاہ الہی کې داسې وکړه د سورہ کہف په آیت نمبر 14 کې د الله تعالی جل جلاله دغه دعا ذکر کړي. هغه دعا دا وا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. زمونږ هغه رب دی چې رب د اسمانونو د ځمکو دی، مونږ د هغه نه بغیر بل معبود نه بلو، او که مونږ داسې وکړو چې بل معبود ته مو چغه وواله نو گویا مونږ داسې خبره وکړه چې هغه د حق نه ډېره لرې ده. یعنی مونږ د یو رب جل مجده عبادت کوونکي یو، باطل معبودانو نه زمونږ توبه ده. که مونږ داسې وکړو نو ډېر لوی زیاتې دی او حق نه تجاوز کول. اے زمونږ ربه د خپلو ایماندارو بندګانو نه دا فتنه لرې کا چې هغوی ستا عبادت په ښکاره طریقې سره وکړي. دا اوه یا اته کسان په مسجد کې دننه په سجده پراته وو او دا دعا کوله چې په دې کې سرکاري افسران دغلته راورسېدل او دا ټول ځوانان یې گرفتار کړ او د قیانوس ظالم بادشاہ له بوتلل او ورته ویل چې ته نور خلق د خپلو معبودانو یعنې بوتانو د خوشنودۍ دپاره قتلوي او دا خلق چې ستا د خاندان نه دي او ستا د حکم خلاف ورزي کوي او ستا مذاق اړاوي نو دوی بس کی. نو بادشاہ وی چې دوی زما مخه ته پیش چې کله دوی راوستل او پیش کړو نو دوی ټول مخونه ګرد آلود او د سترګو نه اوښ کې سسېدې. د قیانوس وی چې ستاسو د خار سردار زمونږ د معبودانو عبادت کوي نو تاسې ولې نه کوئ؟ زه تاسو ته اختیار در کوم چې یا خو تاسو زمونږ په معبودانو باندې نظرانې واچوئ او د هغوی عبادت وکئ، ګنې بیا به مو قتل کړم. مکسلمینا یا یملیخا چې په دوی کې مشران د اوو یا تو کسانو کې رستو بردی نمونه بیا انشاءاللہ ذکر کی. مکسلمینا یا یملیخا چې په دوی کې مشرانو دوی وی تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ 146 کی لکلی دی چې مکسلمینا یا یملیخا دا اوی هو اکبرهم سنا ان لنا الها ملأ السماوات والارض عظمة لن ندعو من دونه الها ابدا. وی زمون معبود آغا دے چې د دې معبودان نه ډېر لوی دی او د هغه د عظمت نه ټول ځمکه او اسمان ډک دی. مونږ د هغه نه علاوه کله هم د بل چا عبادت نه کوو. یعنی مونږ به د خپل مولا جل مجده د حمد و ثنا او د بزرګۍ نغمې په جبو جاری ساتو. مونږ د هغه عبادت کوونکي یو، د هغه نه د نجات او د خیر طلبګار یو. فاما الطواغیت فلن نعبدها ابدا. او ارچی باطل معبودان دی طواغیت چې دی به ورته معبودان وي
دی کفار و مشرکینو نمونگا داغوی عبادت کلم نکو او چستاسو سخوخی نو آغا مونگ سراوک د مکسلمینا نور و ملګرو هم دغه جواب په علانیت ور سره ورک بادشاہ د قیانوس چې دا جواب واورېدو نو حکم یې وکړ چې د دوی نه امیرانه لباس کپړې دا لرې کړي وباسئ فوراً د حکم تعمیل وکړی شي او بیا یې وویل چې زه لږ غوندې فارغ شم نو زه به تاسو له هغه سزا درکم کومه چې مې ستاسو دپاره تجویز کړې ده تاسو ځوانان یئ زه ستاسو قتلول نه غواړم دې وجې نه زه ستاسو په سزا درکولو کې توندي نه کوم بلکې تاسو ته مهلت درکوم چې تاسو په خپله معامله باندې غور وکړئ بیا د هغوی ټول قیمتي امیرانه زیور د هغوی نه لرې کړ او دربار نه بهر وشړل او د قیانوس دغه علاقه پرېښود او بل ښار ته لاړو او د واپسې پورې دوی ته مهلت ورک خبره پوهېږئ که او وی ویل چې زه واپس راشم نو د دې خبره به سر ته رسوم کله چې هغه لاړو نو اصحاب کهف رحمهم الله په خپل منځ کې مشوره وکړه او وی ویل چې د قیانوس د واپس راتلو نه مخکې د خپلو کورونو نه څه ناڅه پیسې روپۍ راوړئ او راشئ فیتصدقوا منها ویتزودوا بما بقیا صداغینه په غریبانانو تقسیم کوي یعنی صدقه کوي او صد خراس خاک د پاره ځان سره وساتي بیا بټول د خار سره نږدې د کوه مخلوص غار ته لاړ شو د غر نومو کوه مخلوص او د الله تعالی جل جلاله په عبادت کې و مشغول شو وخت به تیرو حتی اذا جاء دقیانوس اتوه فقاموا بین یدیه فیصنع بهم ما شاء تر دې پورې چې دقیانوس بادشاہ ظالم کله واپس راشي نو داغه مخې ته به ټول راشي وبدري بیا چې هغه څنګه غواړي نو هغه سې دې مونږ سره وکړي خپلو کې دا مشوره وکړه مطلب دا دی چې هر یو د الله تعالی جل جلاله په لاره کې د خپل ځان د قربانولو دپاره ځانونه تیار کوي او راشئ حسب مشوره هر یو نوجوان د خپل پلار کور ته لاړو او پیسې راواغستې روپۍ راواغستې فاخذ نفقه څه روپۍ د خپل خرچې دپاره کېښود فتصدق منها او بعضې د هغې نه خیرات او بیا د غار په طرف باندې روان شو په لاره کې یو سپی هم دوی پسې روان شو او دوی ټول غار کې داخل شو خبرې ته هم توجه وي ښایي دې ماشوم ته بیدار شي سم کښېنه بچي څنګه ناست تفسیری بغوی
جلد نمبر 3 صفحہ 146 کی لکھی کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغی بیان کئی کہ کل دوی د غار په طرف تلل نو دغه دوران کې یو سپی هم دوی پسې روان شو فطردوه ففعل ذلك مرارا نو اصحاب کهف دا سپی سو پیری د ځان نه وشړلو خو دغه سپی بیا واپس دوی لراغه بار بار وشړ کانی به ور پس راواغست گزارونه به پیوک او به شړاغه به بیا را اخر داوا فقال لهم الكلب نو سپی دوی ته ویل سپی گویاش یا قوم ما تريدون مني اے صاحبانو تاسو ما نه سواړی لا تخشون جانبی زما د طرف نه اندېښنه مکوئ فکر مکوئ انا احب احباب الله زد الله جل جلاله د هغه محبین سره چې څوک د الله سره محبت کی زم د هغې سره محبت کوم زه د احبابو د الله سره محبت کوونکی یم ما د ځان نه مه شړئ او تاسو داسې وکئ چې فنامو حتی احرسکم تاسو ویده شئ او زه به ستاسو څوکیداري کوم زه به ستاسو څوکیدار یم او تاسو په قلاره ویده شئ د پنجاب یو شاعر د دې یو منظر پیش کړی دی چې دې سپي اصحاب کهف ته وی چې تاسو ما ولې شړئ هغوی ورته وی چې ته به غاپې او خلک به په موږ باندې خبر کړي ځکه چې د سپي فطرت دا دی چې دی غاپ نو وی دې سپي ورته په جواب کې وی چې न मैं चौंका तो न मैं पौंका न मैं शोर मचावा ने का दिनाल लगता तो मैं भी बख्श जावा जब न चुंकेगम और न बगपेगम और न बशोर कोम ज़क च आगा स्पेनेम च द अल्लाह दोस्तानो बस गापम زه خو دا امید لرم چې د نیکانو خلکو سره ملګری شم او د دوی د ملګرتیا په برکت الله ماتم بخنه نصیب ما ځان نه مه شړئ تاسو ویده شئ زه به ستاسو څوکیداري کوم معززو لږ په دې خبره باندې غور وکړئ چې یو سپی چې هغه ته نجس العین زناور ویلی شي هغه د اصحاب کهف په خدمت کې څومره ښه خبره پیش کړي چې کوم خلق د الله تعالی جل جلاله سره محبت ساتي او دا الله جل جلاله محبوبان دی برگزیده هستی دی زه د هغوی سره محبت ساتم د هغوی څوکیداري خپل سعادت ګڼم دا خبره سپي هغه وخت کې وکړه کله چې اصحاب کهف دی د خپلو ځانونو نه جدا کول لیکن د الله والو سره خپله ملګرتیا پرې نه خوده کوم خلق چې د الله تعالی دوستانو سره بغض ساتي نو تاسو وایي چې هغوی بهتر دي او که دغه سپی بهتر دی اوس فیصله تاسو په خپله وکړئ ما ته خیال دی که نه ګورئ هغه سپی دی
خود اولیاء الله او څنګه غواړي د انسان د اولیاء په بغض سره د الله جنگ غواړي. خبره واسه هغه سپېدې خو پکې د اولیاء الله او محبت دی.